دا به تاسو ته پیره بیا هم وایم چې دا چې کوم دی د استما دپاره یعنی ساه اخیستو چې چاته هم تکلیف وي د هغې دپاره او یا چې کوم د لنګز یا د پیپړو مسله وي هغې دپاره مونږ السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله به یې. ملګرو زه نن تاسو ته چې کوم دی بیا د میډیسن کلب نه چې کوم دی مخاطب یم. نن زه تاسو چې کوم دی د کمپیوټر ګولو باره کې خبره کوم چې کمپیوټر ګوله یوز کېږي د څه دپاره، د سایډ افیکټ د څه دي او دا چې کوم دی څو ټایمه یعنې د دې ډوز څنګه دی. نن به تاسو ټول په دې ویډیو کویم. ویډیو تر اخره پورې ګوره، ویډیو کټ کویم انشاءالله. تاسو چې کوم دی د دې پوره ډیټیل تاسو ته وایم. تاسو ته ښه پته ده ما چې په تېره ویډیو کومه کړې وه هغه چې کوم دی ما د دې کم مشین دی ریسپامیټک یا روټر هیلر یا انهیلر شو هغې باره کې ما تاسو ته کړې وه چې دا چې کوم دی د دې ګولو په ذریعه تاسو دا چې کوم دی په دې دا چې کوم دی دا ګولۍ استعمالولی شئ. نو هغه چې کوم دی نن به تاسو په دې باندې خبره کوم چې کمپیوټر ګولۍ چې کوم دی کمپیوټر دا یوز کېږي د څه دپاره او دا چې کوم دی د ریسپامیټک مشین په ذریعه باندې چې کوم دی موږ استعمالولی شو. نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ویډیو کټ کویم خو د هغې نه مخکې تاسو یو ریکویسټ کوم که تاسو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره دباو کړئ زموږ هر یو ویډیو تاسو ته ضرور رسي. نو دوستانو دا چې کوم دی یوز کېږي نو دا لنګز یعنی پیپړو دپاره اصل کې دا چې کوم دی یوز کېږي د ساه اخیستو چې کوم چاته دشواري وي یا تکلیف وي د هغې دپاره چې کوم دی ډېر زیات مفید دي. یعنی استما ورته مونږ ویلی شو دې کې چې کوم دی هغې دپاره ډېر زیات ښه یوز کېږي. استما یعنی د په ساه اخیستو کې چاته څه تکلیف وي دشواري وي د هغې دپاره ډېر زیات مفید دي. دا هم د لنګ چو پیپړۍ چې کوم دی هغې کې چاته څه مسله وي د لنګس نو هغوی چې کوم دی دا ګولۍ استعمالولی شي. هم البته یو خبره دا ده که تاسو هم دا ګولۍ چېرته استعمالوئ نو هغه چې کوم دی ډاکټر ته مشورې سره کوم دی دا ګولۍ تاسو یوز کولی شئ. او بله خبره دا ده دې به چې کوم تاسو چې کوم سایډ افیکټ هم تاسو ته دا ووایم دې سره چې کوم تاسو باندې چې کوم دی نوزیا یعنې فرنجي شو چې کوم دی یا چې کوم دی ټوخی شو او بل چې دا چې تاسو باندې چې کوم دی درد هم راتلی شي هډیکي شوه دغه شان چې کوم دی تاسو چې کوم دی پیټ میں درد ہونا یعنې په خیر کې چې کوم درد وي هغه هم تاسو ته راتلی شي. نو سایډ افیکټ هله کې دا چې کوم دی موږ اوور ډوز یا اوور ډوز استعمال کو د هغې په وجه موږ باندې چې کوم دا چې کوم دی راتلی شي سایډ افیکټ. نو هر کله چې موږ هم ګولۍ استعمالو هغه چې کوم دی په احتیاط سره ښه باقاعده ایکسپایري ډیټ چیک کول د هغې سره چې کوم دی ښه په ټایم باندې استعمالول ډاکټر په مشورې سره استعمالول. نو هر کله به چې کوم دی موږ باندې چې کوم دی د ګولو سایډ افیکټ بالکل نه وي. هر کله چې موږ خبره کوو نو موږ هغسې د احتیاط کوو چې هر کله هم موږ یو کار کوو یعنې که هغه هر یو کار وي یوازې د میډیسن نه نو موږ چې کوم دی د هغې نه مخکې احتیاط وکړو. نو خلک سوی افسوس سے احتیاط بهتر ہے. نو د افسوس نه چې کوم دی احتیاط بهتره دی. معمولی د 2 منټو خبره وي په دې باندې موږ هېڅ نه کېږي خو کم از کم احتیاط کول پکار وي. دا به تاسو چې کوم دی وسته د ډوز باره کې وایم چې ډوز چې کوم دی هغه تاسو یو ګولۍ سهار یو ماښام دا د مشین په ذریعه تاسو استعمالولی شئ یعنې د ریسپامیټک یا روټر هیلر یا انهیلر په ذریعه چې کوم دی تاسو استعمالولی شئ. طریقه کار ما تاسو ته ویلو هم و خو د هغې نه مخکې چې کوم دی ما په تېره ویډیو چې کوم وه هغه ما په هغې باندې ویډیو کړې وه. ویډیو به په ډسکرپشن کې چې کوم دی ما چې کوم دی لاندې د تېر ویډیو کوم طریقه وه د ریسپامیټک هغه ما په ډسکرپشن کې چې کوم دی لینک پرېښي وي که تاسو چېرته کتل غواړئ هغې چې کوم دی هم کتلی شئ. خیر خو بیا به چې کوم دی د هغې کې چې کوم تاسو دا ویډیو او لږه د ریسپامیټک باره کې وګورئ نو بیا چې کوم دی څو خبرې درته کوم. بیا چې کوم دی په دې کې یو دا وي هغې نه به چې کوم تاسو دا لرې کوئ. بالکل دا به چې څنګه لرې کړو نو ګولۍ به تاسو راواخلئ خو هغې نه مخکې چې کوم دی په دې مشین کې چې کوم دی بالکل دې کې چې کوم دی دا زګې وي نو دا به چې کوم تاسو چې کوم دی ځان طرف ته داسې راولئ نو دا به تاسو بالکل دغه شانتې کولاو کوئ. چې کله هم دا تاسو کولاو کړو نو د هغې نه پس به چې کوم دی په دې کې دا زګې وي دا بالکل تاسو دا یې نه په کیمرې په دغه باندې دې چې کوم دی دا زګې وي نو په دې کې به تاسو ټیبلټ کېښودو نو بیا به چې کوم دی دا زګې پې دغه شانتې رابند کړئ. چې کله هم تاسو دا زګې رابند کړو نو بیا به د هغې نه پس چې کوم دی دا به تاسو چې کوم دی په خوله کې دغه شانتې کېږدئ. په خوله کې مو څنګه کېښودو نو دا دې کې دا بټنې دي دا بټنې دا به تاسو چې کوم دی دا کلیک کوئ یو پیره یعنی دباو کوئ د هغې نه پس به چې کوم تاسو به دې خوله باندې ساه راکاږئ او په پوزه باندې به چې کوم دی وباسئ. نو د دې په ذریعه تاسو دا ګولۍ دغه شانتې استعمالولی شئ.
دا ځای پیره تاسو ته بیا دوهراوم دا چې هر کله هم دغه شانتي دا به دغه شانتي تاسو ته بند راځي نو دا چې کوم دی تاسو دا به دغه شانتي وي نو دا چې تاسو کله هم کولاو کوئ نو د هغې نه پس چې کوم دی دا غشې نشانې ورکړي وي دا غشې دا به چې کوم دی کم ترتیب نه به دې طرف ته هندي راولی دا چې هر کله دلته هندي راولی دا به هندي کولاو شي نو په دې کې دا ځګې دی دا ځګې دی په دې کې چې کوم تاسو ټیبلټ کې دی نو هغې چې کوم دی خندا دغه بیا راپس رابند کړئ نو بیا به د هغې نه پس تاسو چې کوم دی دا د خولې ته دغه شانتي ونیسئ په خوله کې او په دې خوله باندې به چې کوم دی په دې بټن باندې بیا پرې زور کوئ دغه شانتي او په دې خوله باندې به ساه راکاږئ او پوز باندې به چې کوم دی وباسئ 1 منټ پس به چې کوم دی په خپله دا ګولۍ ختمه شي دې په ځای به تاسو دا ګولۍ استعمالوئ انشاءالله په ګولۍ باندې تاسو چې کوم دی وروسته خبره کوم په بله ویډیوز کې چې کومې کومې ګولۍ یوز کېږي فار ایګزامپل کمبیویر شوې بریوینټ شوې ټایویر ګولۍ شوې دغه شانتي کې وینټوکار شوې دغه ډېر ګولۍ وي د ټیبلټ شوې چې کوم دی دې مشین په ذریعه باندې چې کوم دی هغه استعمالېږي نو په هغې باندې به چې کوم دی تاسو ته چې کوم دی په سیکنډ ویډیو باندې خبره کوم خو نن چې کوم دی ما تاسو ته د ریسپمیټک طریقه وښودله دې په ذریعه به تاسو چې کوم دی د خندا ګولۍ دوستانو تاسو چې کوم دی رسمي طریقه امید لرم تاسو به یاد شوي یعنی تاسو پته لګېدلي چې څنګه یوز کېږي دا چې کوم تاسو چې کوم دی رسمي په تاسو چې راواخلئ هغه به چې کوم دی بالکل په خوله کې کېږدئ او بټن به چې کوم دی یو فاره ووهئ هغه کې به چې کوم تاسو اوږد ساه واخلئ یعنی په ساه به مو باندې واخلئ او بیا به چې کوم دی پوز باندې روباسئ نو دی چې کوم دی رسمي طریقه ده دغه شان دی چې کوم دی فرایز چې کوم دی هغه پاکستاني PKR چې کوم دی 424 دی او د دې چې کوم تاسو چې کوم دی دا تاسو هر میډیکل سټور نه میلاویدی شي او بل خبر دا چې کوم دی حینون کفنه ولدي او د دې چې کوم دی تاسو په هر میډیکل سټور نه میلاویدی شي او د دې سره چې کوم دی مونږ چې کوم دی بل یعنی بل ګولې ټیبلټ هم استعمالولی شو مثال طور بریوینټ یا نور څه مسلې د لنګس فلو نو هغه چې کوم دی مونږ ډاکټر په مشورې سره مونږ استعمالولی شو دا به تاسو ته پیره بیا هم وایم چې دا چې کوم دی د استما دپاره یعنی ساه اخیستو چې چاته هم تکلیف د هغې دپاره او یا چې کوم د لنګز یا د پیپړو مسله وي هغې دپاره مونږ استعمالولی شو دغه شانتې دی چې کوم دی سایډ افیکټ هم دا دی چې کله مونږ چې کوم دی دا استعمال کوو اوورډوز چې کوم دی نو هغې سره زموږ چې کوم دی ټوخې شو او پرنجي شو وغیره درد شو پیټ باندې درد شو دغه شانتې ډېر قسم دغه چې کوم دی مونږ ته راتلی شي نو دوستانو بله خبره دا ده چې دا چې کوم دی مونږ چې کوم دی پریګننټ زنانه یعنی پریګننټ وومن له چې کوم دی بالکل نشو ورکولی بله چې کوم دی د لیور چا مسله وي هغوی له بالکل نشو ورکولی او بله دا ده چې دا چا چې د کډني مسله وي هغوی چې کوم دی مونږ قطعا نشو ورکولی پریګننټ او کډني او لیور چا چې دا مسلې وي بالکل مونږ دا نشو یوز کولی ها البته که بیا هم چاته څه مسله وي ساه اخیستو یا د فلو نو هغه چې کوم دی ډاکټر په مشورې سره چې کوم دی د ډاکټر په رجوع باندې چې کوم دی دا ګولۍ تاسو استعمال کوئ تاسو چې هر کله هم د ساه اخیستو باره کې مطلب پریګننټ زنانه چې کوم دی یا کډني یا لیور چا مسله وي نو هغو چې کوم دی بالکل د ډاکټر په مشورې سره مطابق چې کوم دا ګولۍ استعمالولی شئ تاسو ته ښه پته چې کله هم زنانه پریګننټ وي نو هغو چې کوم دی پینډال ګولۍ هم په هر اسانه نشي ورکولی ځکه چې دې چې کوم دی هېڅ پته نه سایډ افیکټ هم هر ټایم هم راتلی شي نو موږ چې کوم دی احتیاط کول ډېر زیات ضروري دی دوستانو دا به زما ویډیو که تاسو خوښه راغلی وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن ورسره دبا کړئ چې زما هر یو ویډیو تاسو چې کوم دی مخکې نوټیفیکیشن هم راشي د ویډیو کتلو ډېره مننه چېرته هم یا ښاد آباد اوسئ